او عالم چې د حق خبره کوي دغه د جیل دی ما وی دا د کوڅو خاوندان له خلک ښځې راوتې بربان کې ښځې راوتې چې د رب کلمتونه ورکول الله قسم له ازادي نبي قسم له ازادي رسول قسم له ازادي د رب کلمتونه ورکول چې زما پلار مولا محمد سردار جیل ته بوتله دام ویلی دي په طالبان نه منم ولې سړی چې واده کوي دا نکاح ولې تړي بې نکاح ښځه خاوند یو ځای اوسېدی شي نه شي اوسېدی دا چې کله بس ته خطا خپل ګاډي ته خطا طالبانو پې ډزې کړي دي دا بد شوې ده خاص په دې ځای ویشتې ده دا بد شوې ده دا امریکې ته بوتلې ده امریکې وال علاج ورکړی پاکستان له ډېر رکشن اوچت کړی دی ما یو راهیان بېزم اکشن اوچتوم دا دې خلاف لګیا کېږم توجه اسلام آباد کوم ډېر ښځې راوتې وي چې میرا جسم میرا مردی دې تم چات کړي وانه چولې بل خبرې مې کړې خدای مې نه کړه دغه چې شرم خبره ده مشران نستي دا مهال جی موجود یو په مفتی سردار علي حقانی صاحب په ځای کې او را سره په څنګ کې ناست دی د هغه زوی وایي د شعر زوی همیشه شعر وي تاسو به صحیح کړی هم وي او دا کلیپ به تاسو ته ښکاري چې دا ماشوم چې ما سره ناست دی دا د مفتی سردار علي حقانی صاحب چې د تعریف محتاج نه دی د دین دپاره ډېر زیات خدمات دي او ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي ډېرې زیاتې منډې وایي یقینا چې ښه صفا خبرې کوي او په دې دور کې په دې حکومت کې چې څوک هم صفا خبرې کوي نو هغه د ټیم کې نه وي ځکه چې حقه وینا وایي کنځل دي مفتی سردار علي حقانی صاحب زوی دی د سره به خبرې اترې کوو چې دی مونږ ته څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ماشومه خیر دی طبیعت دې ښه دی شکر دی ښه خوږه نامه دې راته ووایه محمد سعد مهاویه ماشاءالله دا راته ووایه چې ستاسو چې کوم والد صاحب دی هغه خو ماشاءالله په سوشل میډیا باندې راځي او یقینا چې تعریف محتاج هم نه دی ډېر زیات شهرت حاصل کړي په لږ وخت کې د خپل والد صاحب ته چې ګورې نو په ذهن کې څه سوچ راځي نو د خپل والد صاحب ته ګورم هغه عزت قدر دی ذهن کې دا تمام شي دا ستا مشي او چې لکه هغه نه مطمئنه خپل والد صاحب نه مطمئنه او چې ښه ستا یو ویډیو یقینا چې ټولو خلکو به صحیح کړی ومي او مونږ هم چې هغه ورځ ما صحیح کړه نو او د خلکو په کمنټ هم دغه قدرمنو یقین کوي وایي چې دی وایي د مفتی سردار علي حقانی صاحب نه هم دوه ګوتې د پاسه دی نو په هغې کې تا داسې څه ویلي هغه زموږ د مینوال ته لږ ووایه ما خو پکې نور څه وویلي دا خبره مې کړې وه په لومبي بیان کې ما سر دا ویلي چې زه نه بریلیان منم نه بنسپیریان منم او نه وابیان منم ښه ما وی چې دا کوم کسان په دې که یهودیان دي که بریلیان دي که وابیان دي دا دې بار شي دا دې بهر شي صحیح په لومبي بیان کې مې دا ویلي په دویم بیان کې ما دا خبرې چې ما به توجه زیات وي توجه به زیات وي او چې ښه اوس هم یو ښایسته شانتې بیان وکړه زموږ د ګرونو ته چې څه تاله درځي کم ټاپک تا ته یاد دي او پکې یو ښایسته غونته کې آواز وکړه چې توجه میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام پہ مرتا ہے اور وہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے وہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے پھر صحابہ سے محبت اور پیار بہت ہے دانا چی طویت جانان غاڑا میں پگلین خست کی دی دانا چی طویت جانان غاڑا میں پگلین خست کی دی گلین میں جانان تا پکتل خست کی او بلالو خبشی ہو سجدنای خلق بوری ہر طور پدغ خورو لغڑی دل خست کی گی واجی وا ہر طور پدغ خورو لغڑی دل خست کی گی او دانا چتوے مدینہ کنی اول نا مدینہ وا دانا چتوے مدینہ کنی اول نا مدینہ وا یسرب نا مدینہ شوا تچے ورتازستا پتل خست کی گی او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل درودونو پلستلو خست کیگی انتہائی واجب الاحترام علماء کرام طلباء الزام کم خبر چیزا کوم دا صحیح ویم زویما کرچ دالمان جیل تلال شی او مفتی فہد اللہ صاحب جیل تلال شی دیجا پا دوی مروج دلو در سا پل جیل کی دی کنا دی اوزا پور جیل کی دی لاراوت نه دی سو کوئی چې دی عالم دی
هغه سم دی او دا سم دی ما وې زه پکې نه یم الله مالک رازق دی الله ته پته ده کولی دی الله په خوښه به والي خو عالم چې د حق خبره کوي د هغه ځای جیل دی ما وی دا د کوڅو خاوندان له خلق ښځې راوتې برباندې ښځې راوتې چې د رب چلنجونه ورکول الله قسم له آزادي نبي قسم له آزادي رسول قسم له آزادي د رب چلنجونه ورکول چې زما پلار مولوي سردار جیل ته بوتلا قدرمنو تاسو اورئ چې یقینا چې ما سره خو څه الفاظ نشته د دې ماشوم دپاره یقین وکړه چې ډېر ماشومان وي هغوی به تاسو ګورئ د هغوی په لاسو کې به تاسو صرف او صرف دا یو تصویر صحیح کوئ چې د هغوی په لاسو کې به موبایل وي هغوی به غلطې کوي هغوی به لبې کوي ټیک ته هغه هر څه یو سایډ ته کوي دا نن سبا چې دا کم دور را روان دی هر یو سړی پبجي هر یو سړی ګیمونه هغه دماغ ځان له خراب کړل د دې ماشوم دا وګورئ وړوکی ماشوم دی چې ستا عمر څومره دی بچی 10 کاله عمر دی په لسو کالو کې یقین وکړئ دی دومره زبردست بیان او دومره جذباتي چې یقین وکړئ چې د والد صاحب نه زه هم 2 کوټې نه 15 کوټې د پاسه دی او دا راته ووایه ماشومه او خبرې د څه سره سمې نه دي ډېر ښایسته خبرې کوې خو په راروان وخت کې به څه جوړېږي دلګي بس کوم په کندهار کې مدرسه عثمانیه کندهار نشرا کې صحیح ابد کار سے دمن سے محتمن دی کار سر ترے بس کم تیرا سی بارے میں یاد ہے کہ 14 کے روانے خود چه بس برکم دور برکم خود جلال جند راکی علم بم کو دمخصی گورز بم کو ماشاءالله دا لار میں نغل زاندا او دا پلار پنکش قدم بروانی پلار پنکش قدم زبردست و هم تربیت دیوی خو هم دا شانته څنګه چې پلاری نو هم هغه شانته ماشومان وي که یو پلار بدعمله وي نو بچی به هم په بدو طرف باندې رواني که یو پلار وام یقین کوي چې د پلار ټول زور په دې خچای ګوته کی کله چې بچی د پلار خچای ګوته نیسي نو چې پلار کم طرف ته ځي نو بچی به هغه طرف ته ځي که پلار جمعه ته ځي بچی به جمعه ته ځي که پلار بدل لار خوښوي نو بچی به هم په هغه نقش قدم باندې رواني تاسو وګورئ مزید د مخکې لکه خبرې واورئ چې د سویل غواړي او د په دې وخت کې څومره احساسات لري او څومره جذبات وکړي دا د چې ضرب چلنجونه ورکول چې الله کی سن له آزادي نبی کی سن له آزادي رسول کی سن له آزادي الله څخه ما څخه ولې دي کله ما پلار لاس تات کړه واچولې ما پلار ته پدې لاسو چا ته دا وکړه دا هغه سم دی جیل ته بوتلې دي نه اصل کې ستا خبر ګوره ما نم خدای راته ووایه چې زه کله خبر شوم چې ستاسو والد صاحب لر جیل ته ما هم دغه سوچ وکړه چې ستاسو والد صاحب چې د 302 کړی دی هغه جیل ته پسې لاړه خو حقه وینا یې کړې ده که نه حقه وینا یې کړې ده خو ما چې حق وینا څوک کوي د هغه دی جیل دی جیل دی د هغه دی جیل دی څوک شراب څکي سګرټ څکي پبجي کوي فری فایر کوي د هغه دی دا هم دا کړی دی آزاد ګرځي ځکه د رب چلنجونه ورکوي چې په لاهور کې او په کراچۍ کې دې ښځو دا چغم والی دي چې الله کې سن له آزادي ملاله دا ملي دي په طالبان نه منم ولې سړی چې واده کوي دا نکاح ولې تړي بې نکاح ښځه خاوند یو ځای اوسېدی شي نشي اوسېدی د ملاله یوسفزۍ چې کږه خوله هم نیولې ده او طالبانو خلاف هم لګیا ده د عالم خلاف هم لګیا ده او که عالم د دې په باره کې یو د خبرې کې د عالم ته جیل نه د حق خبره څوک نشي کولی د حق وینا چې دا کنځل دي د حق وینا کنځل دي او په ناحقه وینا دا بیا بیان دی دا بیا بیان دی صحیح خبره ګوره دا ملاله یوسفزۍ چې کومه خبره وکړه که نه چې نکاح ته ضرورت نشته دې ته په کم نظر باندې ګورې چې نکاح ته ولې ضرورت نشته آیا چې دا ټوله دنیا چې کوم مسلمانان دي دوی دا نکاحګانې هسې کړې دي ولې موږ نه پوهېږو زموږ دین نه پوهېږي اسلام نه پوهېږي موږ ټول پوهېږو الله اسلام راکړی قرآن راته ښولې قرآن به زده کوو چې چا زده کړی هغوی پرې عمل هم کړی چا نه زده کړی هغوی پرې عمل هم نه دی کړی ګوره اتکړۍ راځي نو صرف د علما کرامو لاس له راځي چې اتکړۍ راځي صرف د مولا لاس له راځي ولې بدعمله ته څوک اتکړۍ نه اچوي نه که نه د پیواد هم دا چې بدعمله څخه بیا زموږ مېلمستیا روانېږي اولې مو خو پرېږده هغه موږ ته ډېر په دې خو بې ور په دې بیا وباسو په دې بیا ور په بل بیا وباسو توجه په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړې دا انټرویو زه دلته کې اختتاموم په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړې د خپل والد صاحب په باره کې او زموږ د عوامو ته څه ویل غواړې ما دا ووي زما پلار چې یو ځل جیل نه خلاص شو دی بیا بوتلو دی وایي موږ په دهشتګرۍ پرچه کې چا سره کور کې بمونه دي او شپږ میاشتې قید یې وله ورکړو نو دا موږ باندې بیا امتحان رالو چې امتحان راغو ما ته ډېرو خلکو مدرسې کې وي چې پلار داسې پلار هغسې ما ورته یې پلار یې خدای غټ زړه ورکړی او ما له یې ښه غټ زړه راکړی خو که لږ زړه مو دي مله زموږ د زړه نه بندي
امين امين ثم امين. جی ګران کتونکو سچ تاسو واوریدل او څومره واوریدل نو رب عز وجل موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي او رب دیو کی چې هم دغه شانت ماشومان مخ پزماګه باندې پیدا شي چې دې عمل لپاره د اسلام لپاره د پاو کی او دغه شانت قائم او دایمي تر دې فورم د تاسو قربا علي عباس یوسف زئی ان شاء الله په نوی پروګرام کې به حاضرېږم که ساګان او فاقله او کړه مرد طرف خیر خوشاله خاله بالو سه والسلام.